إلى ميسرة. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق سر درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. عزت مندو، قرآن کریم دا اللہ دا طرف نه یو پیغام دے چی مونږ او تاسو ته الله تبارک و تعالی را لېږلی دی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نه چا تپوسو کو وی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سو؟ نو اغیو فرمائل کان خلقه القرآن. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق چو اغا قرآن کریم. قرآن روالی دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دی. س خبری چی اللہ قرآن کی کڑی چی کوئی اغا بای کولی او س چی اللہ ویلی چی مئی کوئی اغای ندی کڑی. بس نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق چیو اغا طول قرآن کریم. صحابہ کرامو چی با دا قرآن آیات ووریدو دا پیغمبر وینا بای وورید لسمدستی بای پا اغی باندے عمل کو. لکه قرآن کریم کی یو دودری کلمی دی فنظرتن الی میسرہ. مہلت ورکوی قرضداری تا دا مالداری پوری چی کل اغسر پیسی اوشی. یو کس تے استا پی قرض دیو اغسر نشت تنگ دستے نو دتا مہلت ورکا دا پراخی پوری. صبر ورتو کچی د لاس لپیسی راشی نو طالبی داری. صحابہ کرامو با قرآن باندی سنگ عمل کو. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دے. د پا یو کس باندی پیسی قرض وی. دے پس یو زلد ولاړ نو اغبتی نا پٹ اگا چا باندی چی قرض و اگا بتی پڑش. یو رس چی دا صحابی لار نوڑو کی زوی ولی ولی دے وی پلار دے وی کور روٹای خوری وی ورش غک کا ورتا نا خودی بیا پٹے دے نشو نا چی غاگی ورتو کو بار روت ویلی دل ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ والار دے. نا صحابی ورتوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وی تب امان ولی پٹی دلی سو پیری زرالم غورتی بس پیسی را سروین او تا سر مسترگی مخامخ کولی نشو مختورنو مبستان با پٹی دلم. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پا جڑا شسترگو کی اوخ کے رالی ورطوئی تا دا اللہ دا حبیب نندی اوریدلی چی چا قرض یو کس باندے قرض و چا ورطا معاف کو وی بخو او یی ورطا محلت ورکنو اللہ بدل دا عرش دا سوری دلان دی سوری ورکی. تا ندی اوریدلی مطلب دا ستا ما پتا قرض دے نو تولی دمرا پریشانہ کے گی یا با در تا معاف کما یا با در تا محلت در کما مالا با اللہ دا عرش دلان دی سوری راکی. فنظرتن الی میسرہ. صحابہ با قرآن باندی دیسی عمل کو دیسی عمل. قرآن کے بل آیات وَلَا تُوتِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ پاک ورتوئی دا اغا چا خبر ممن تابداری مکو چا اغا پا ارا خبر باندے قسم خوری یعنی پا ارا خبر با قسم نخوری. مونگ نن سبا قسم خوڑل دا کاروبار یو ایسا گرزولی دا چی علا با زما کاروبار چلی گی چی زپا کی قسم اخرما چی امی نخوڑنو بیا با می کاروبار نچلی گی. کم بای کی چی قسم اخوڑشی دا اغی بای نبرکتو جدشی
او د الله په نوم قسم خوړل دسی په معمولی خبرو باندې، په معمولی سیزونو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په یو سړي باندې غلام خرڅ کو په 800 درهم، او ورتوی په دکی اس نقصان نشته، عیب او نقصان پکې ماته نخکاری او نشته پکې، په 800 درهم ولا ورک. چې لږ ورځې پسو شو، لږ ورځې شو، هغه چا چې تینا اغستې و هغه پې دعوه وکړله، وی ده په ما غلام را خرڅ کړی او خو ده وی چې ده کې به عیب او نقصان نه یو، په ده کې دا عیب او نقصان و. حال دا دی چا پکې نه و، خو دې مشتری پې دې کس پې په دروغو باندې دعوه وکړله چې ده ما ته ویلي و چې نشته پکې او په دې کې نقصان. نو فیصله عثمان رضی الله تعالی عنہ لراله، هغه چې فیصله هغه لراله، ویزا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با قسم اخوری، دے با قسم اخوری چی پدے کی نقصان نو، چی کل دا قسم معاملہ را لگا ویزا دا اللہ پنوم قسم نخورما، او دق غلام دی ما تا واپس کی ہوں خپلی پیسی دی واپس والی. غلام تی واپس واغستو دا اللہ پنومی قسم انخوڑ، ویزا پدی سی رکوٹو خبرو، حال دادے چی پا حقو غیب او نقصان پکې نو چې د ورکو، خو د الله په نوم قسم نه خورم او پیسې دی واپس واله. پیسې واپس ورکړې، غلام یې ته واغست. څو ورځې پسې هغه غلام په 1500 درهم باندې خرڅ کو، په هغه یې په 800 خرڅ کړی او چې واپس یې کو نو په 1500 درهم یې خرڅ کو، 900 درهم ورله پکې الله نوره ګټه ورکړله. دا صرف په دې بنیاد باندې چې وې زه د الله په نوم باندې قسم نه خورم، نو د هغې دومره برکت و چې الله ورله پکې ګټه ډېره ورکړله. نو دا حدیث کې راځي چې کومه بیه باندې کومه بیه کې قسم وخوړی شي د هغې نه برکت اوچت شي. نو معمولی خبرو باندې قسمونه اغستل خرڅولو کې خوړل نه دي پکار. صحابو سره فکر د آخرت وځکه، فکر د آخرت ورسره. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ د دو بیبیانی وی، د معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دو بیبیانی وی. انصاف پیسوم رکو، منگم نن سبا د انصاف داوی کوئی، ز انصاف کو، ز عدل کو مو، ز انصاف کو. تا انصاف و عدل د صحابو نزدک، دا عدل لے، دا انصاف تے. مونږ نن انصاف دی ته وایو، یوه شپه یوې بیبي سره کوم او بله شپه بلې بیبي سره، دا انصاف دی که نه. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دوه بیبیانې وي چې د کمې بیبي به نمبرو، د هغې بیبي په نمبر کې به د بلې بیبي په کور کې اوبه نسکلي او نه به اودس کوي. دا د دې بیبي نمبر دی. د هغې بلې په نمبر کې به د بلې ملګرې په کور کې اوبه به اسکلیم نه او د هغې په اوبو به چاردامم نه کوي. دا نمبر د دې بیبي دی. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، دا د الله حکم دی، د الله حکم دی. صحابه کرامو به دومره خیال ساته، دومره محتاط ژوند صحابه کرامو تیر کړی. یو صحابي و سعد اسود، سعد په نوم ډیر صحابه دي، خو دته دا اسود ځکه وایي چې دی د رنګ تور، د دې مشهور شو په سعد اسود رضی الله تعالی عنه. یو ورځ راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناست، وی د الله حبیبه زما د بدصورتي او شکل نه تورو، رنګ تورو، ښایسته نه و. وی د الله حبیبه زما شکل خو ډېر تور دی، بدصورته یمه. الله حبیبه اسې نه چې دا بدصورتي مې د جنت نه منې نه کي، الله مې جنت ته پرېنږدي. د دواړو جهانو سردار ورته وایي زما دې د الله په ذات قسمي، په هغه ذات مې دې قسمي چې تا د الله په دین ومنو، ما چې سره وړي هغه دې ومنل، دنیا اخر به دې کامیاب شي. هغه چې څنګه واورېدل وی اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله سمدستی ایمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیبه اراده د نکاح لرما خو چې دا څومره خلق موجود دی دې کې را سره یو عمر رشته نه کوي نور اراده د نکاح لرم رمې غواړي چې نکاح وکړم خو دې کې را سره څوک هم اراده د نکاح نه لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي عمر ابن وهب نوم رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ورشا او هغه ماته د خپل لور باره کې د نکاح ویلي ته ورشه ورته وایي چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم هغې سوال جواب باندې راغلی دی چې ورغې عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ته او غږ یې ورکړ وی زه هغې مسله کې راغلی یم تاسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي هغې چې ولید د کور خلقو نو ډېر بد صورت او نو پوه شول چې د سره به زمونږ رشته ونه شي نو ورته وایي چې مونږ په هغې رشته سمې نه راځي تا سره رشته کول نه غواړو دی را روان شو دندې نه لور خبره واورېدله لور ورته وایي لور ورته د وره نه اواز ورکوي راځه ما دپاره چې د الله رسول کم انتخاب کړی دی ما ته هغه منظور دی بس اسې نه چې مونږ دا رشته واپس کو د الله د طرف نه زمونږ خلاف وحی راشي د الله د طرف نه مونږ ته زوره نه رانشي بس ما ته قبول دی چې د الله رسول را لېږلی وی نبی علیه السلام ته وایي چې هغې قبوله کړې ده رشته بس ما ته قبول دی هغه راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله حبیبه انتظام مې وشو د دواړو جهادو سردار ورته ورشه بازار ته څه تحفې او تحایف والا بیبي له څه ډالۍ مالۍ والا څه تحفې او تحایف والا نو دی چې کله بازار ته ورغی نو یو اواز یې واورېد وی ای د الله دوستانو یو اواز لګېدو جهاد د پاره سفر جاری دی راځئ زیرې قبول کوي د جنت راځئ د جنت زیرې قبول کې او قافله روانه ده او جهاد تیار دی زیرې د جنت قبول کوي چې دا اواز یې واورېدو لږ خپه نیولی شو چې خپه نیولی شو دا اواز یې بیا واورېد چې د جهاد دپاره اعلان وشو صحابه داسې مضبوط یقین د اخر جوړ بس حق ځای نه اراده بدلی تحفې او تحایف نالی د بیبي له او د جهاد سامان پې آلی د جهاد سامان یې واغستو حق ځای نه جهاد له روان شو چې ورغې جهاد له په ناشنا طریقه باندې جهاد کوي صحابه کرامو د دواړو جهادو سردار ته وفرمیل وی یو نو مسلم راغلی دی ناشنا جهاد کوي د دواړو جهانو سردار چې ورته وکتل وی په ده زه د سعد ګمان کوم دا سعد راغلی دی او حق د بیبي د هغې تحفې او تحایفو په پیسو باندې د جهاد سامان اغستی دی او را روان شوی دی راغلی دی جهاد دې کې صحابه کرامو د دواړو جهانو سردار ته غږ ورک وی د الله حبیبه سعد شهید شو سعد رضی الله تعالی عنہ د شهادت جام اس کو د دواړو جهانو سردار زر ورغې او د سعد رضی الله تعالی عنہ سره په خپل غیږ کې کېښود او د سعد رضی الله تعالی عنہ د روح اوزی د شهادت ټیمې دی او د امام الانبیا په غیږ کې سا ورکړله د دواړو جهانو سردار یې هغه اسو چې کوم د جهاد سامانو هغه ټول راوغوښتل وی دا راوړئ او دا وله د بیبي کره ولېږئ د کمې بیبي سره چې د نکاح دغه وی دا هلته ولېږئ هغې خلقو له یې ولېږئ او ورته ووایئ چې د سعد نکاح الله ستاسو د لور نه د غورې لور سره وتړله په جنت کې وله د حورې سره نکاح وتړله ستاسو د لور نه ورله الله غوره ځای ورکه د سعد رضی الله تعالی عنہ نکاح الله د جنت د حورې سره وتړله نه یا هغه صحابي دی هغه سعد دی
چې نبی علیہ السلام ته وی مال څوک رشته نه راکړي، او یا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله د حرو سره نکاح وتړله، دا سعد رضی الله تعالی عنه. صحابه کرامو ټولې سوداګانې به د آخرت وي، فکر به د آخرت و سوچ به د آخرت، ځان له به د آخرت سوداګانې کو. د دواړو جهانو سردار وفرمیل صحابه کرامو ته وی یو څو کسان داسې دي چې په داسې ورځ به ورله الله سوری ورکي چې په هغې ورځ به د الله د عرش د سوري نه علاوه بل سوری نه، صرف د الله د عرش سوری به او د بل سوری به نه، خلق به ټول په سوري پسې ګرځي. نن سوری شته دی، آبادی شته او بیټک شته، خو داسې ورځ را روانه ده چې د عرش د سوري نه علاوه به بل سوری نه، او خلق به دا سوری تلاش کوي. دې کې به الله یو څو کسانو له سوری ورکوي. یو امام عادل حکمران، عادل بادشاہ چې د قوم حکمرانی او عادل وي، انصافي پکې، الله به ول د عرش ته لاندې سوری ورکوي. یو چې عادل بادشاہ کله دعا کوي نو الله یې دعا قبلوي. ښه د عادل حکمران چې حکمران یو عادلي، دله به الله د عرش د سوري د لاندې سوری ورکوي. او حکمران نه به الله یو تپوس کوي، یو تپوس په د حکمران نه کیږي، وی به چې ته ما دې دپاره حکمران مقرر کړی وی چې ما ته د خلقو پریاد راونه رسي، او ما ته په پلان کې ټیمونو کې پریادونه را رسیدلي، او ما له د هغې پریاد جواب ما ته ځکه حکمران مقررولی چې ما ته د رعایا پریاد راونه رسي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور حکومت دی، ځمکه وشنېدله، زلزله پرې راغله چې ځمکه وسنډېدله، عادل حکمران دې ته وایي په ځای ودرېده، ځمکې له یې داسې امسا را پرېښوده، وی ته ولې سنډېږي؟ عمر بې انصافي کړې ده، ما ظلم کړی دی چې ته سنډېږي. په هغه ټیم چې ځمکه ودرېدله، بیا لا په هغې ځمکه باندې زلزله نه ده راغلې چې ودرېدله. یو ځل ځای کې اور ولګېد، اور دی، خلق ورته اور لګېدلی دی، هو زما دا څادر والی دې نه داسې امشا غونته جوړه کړئ، داسې لوړه دا اور پې وښی. صحابي څادر واغستو، داسې اور له را پرېښود، وی ته ولې لګېدلی؟ بې انصافي شوې ده، ظلم شوی دی. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څادر به یې داسې را پرېښودو هغې اور نه، هغه اور په اپله روان شو چې د کم ځای نه راوتلی و هغه ځای ته اور دوباره دنده شو. عادل حکمران دی ته وایي. په ځمکه حکومت کړی دی چې ځمکې له یې امسا را پرېښوده، ځمکه په ځای ودرېده. اور باندې حکومت کړی دی، په هوای حکومت کړی دی. دلته تقریر کو او د دې ځای نه هوا خبره اوچته کړله. هلته امیر د جهاد د لښکر چې کوم امیرو، د هغه په غوږو کې ارتا وکړه، وی یا ساریة الجبل، ای ساریه غر ته وګوره، غر ته. هغه چې شاته وکتل دشمن پسې را روان. د دې ځای نه هوا خبره اوچته کړله. په دریابونو هم حکومت کړی چې دریاب ته یوه چیټۍ ارتا وکړله، وی دا چیټۍ د طرفه د امیر المؤمنین ده، که د الله په حکم چلیږي خو چلیږه، جاری شه، که د الله په حکم نه چلیږي ضرورت هم نشته. هغه دریاب چې په هغې چیټۍ سره جاری شوی دی، نن هم لا هغې دریاب اوبه نه دي کمي کړي. نو د عرش ته لاندې چې سوری ورکوي، الله به یو عادل حکمران له ورکوي. دویم به هغه چا له سوری د عرش ته لاندې ورکوي چې هغه خپله ځواني د الله په عبادت کې زړه کړي. کوم ځوان چې ټوله ځواني د الله په عبادت کې زړه کړي، چې د ځوانۍ په ټیم کې دی لګیا وي او تهجد کوي، فرائض کوي، ځواني ټوله د الله په عبادت کې زړه کړي. دریم به هغه کسي چې د هغه زړه په جوماتونو پورې تړلی شوي. داسې ورځ به چې سوری به خلک سی کوي، بل سوری به نه. دریم پکې هغه کس دی چې هغه اړۍ په جومات پورې تړلی، بس هر ټیم مسجد کې خوشحاله،
بعض خلق دسی وی چې پاغي جماعتونه آبادي مسجد په آبادي نو چې زړی د جماعت سره تړلې شوي الله به د عرش تلاندې سورې ورکړي څلورم هغه کس هغه دوه کسان چې خالص د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه او محبت ساتي میلاوېدل ملاقات تعلق خالص د الله د رضا دپاره یو بل سره مینه او محبت ساتي او خالص د الله د رضا دپاره ساتي پنځم هغه کس دی چې یو حسینه زنانه ښایسته زنانه هغه زنا طرف ته ولا دعوت ورکي د لوی نسب او د حسن خاوند او دی ورته وایي زه د الله نه یریږم زما به الله ته پیشي کیږي زه به د الله دربار ته ځم دې کس له به الله د عرش ته لاندې سورې ورکړي او شپږم هغه کس چې هغه یوازې ځان له ناسي د خلوت ټیم یو د الله یره پې غالب شي د الله ذات ورته یاد شي اخرت ورته یاد شي تله د میزان ورته یاد شي او د الله سره ادرېدل ورته یاد شي نو د سترګو نه اوښ کره وبهیږي سترګې نه داسې اوښ کره وبهیږي دې له بم الله د عرش ته لاندې سورې ورکوي چې د الله د یرې د وجې نه د سترګې نه اوښ که په کته باندې را روان سترګې اوښ که را روانه شي اووم هغې کس له به الله د عرش ته لاندې سورې ورکوي چې هغه داسې پټه صدقه وکړي چې چپ لاس ترې نه خبر نه شي په ښي لاس صدقه ورکړي خو داسې پټه صدقه چې دا لاس ترې نه وي خبر دا ګس لاس ترې نه د وجود خبر نه شي داسې پټه صدقه احسان کو د بنده سره نو ډېر پټي کو چې چالم کړی دی هغه ته ښکاره دی الله ته ښکاره دی مخلوق ته یې مه ښکاره کوه چې داسې پټه صدقه وکړي چې چپ لاس ترې نه خبر نه شي نن خو صدقه کوي او فیسبوک لیول تصویران ورکړي دومره دومره کار مې وکړو دومره دومره څیزونه مې تقسیم کړو دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده خو شاید چې په آخرت کې د په لاس سرا نه شي نو شاید چې هلته خالي لاسونه پاسې بیا نو هسې نه چې دا دومره صدقې دي بیا هلته نه نو او بل په دې کې د مسلمان عزت هم مجروحه کیږي که نه د بل مسلمان غریب دی خو حق خو د عزت لري که نه د زنانه که کونډه ده خو عزت خو یې دی که نه زنانه ده که نه نو ته چې وله تصویر وباسې ورکوي نو د هغې د عزت سودا نه کوي د عزت سودا خو یې کوي که نه کاش یو داسې دور و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د وخت حکمرانو خدایه دا یو وخت چې امیر المؤمنین حکمرانو چې په لاره به را روانو شیطان به لار پرېښوده وي عمر را روان دی عمر داسې جلالي شان الله ورکړی شیطان به په هغه لار نه شوتلی چې په کومه لار به امیر المؤمنین را روان داسې دبدبه او جلال الله ورکړی خو عاجزي څومره ده د الله نه یره څومره ده زنانه غږ ورکو په ځای ودرېدو وی بیت المال کې مې برخه شتې وی آو وی راکه ماته حق بیت المال کې مې حق دی رای که ماته حواله که وی په دې ځای ودرېږه چې حق دله راوړم زنانه په حق ځای ولاړه وه او د بیت المال نه ورته حق راوړ چې حواله یې که ورته زنانه روانېدله وی صبر وکړه صبر وکړه یو سوال زما دی هغه به مني زنانه وایي چې څه سوال وی وی سوال مې دا دی چې بیت المال کې ستا څه حق و هغه مې تا ته حواله کو څه حق و هغه مې تاله راوړو خو هسې نه چې د قیامت په ورځ د الله مخې ته په عمر شکایت ونه کړي ګورې هلته به راباندې شکایت نه کوي ښه الله مخې ته به شکایت نه کوي د هغې د جواب نه یم او حق مې درک د الله مخې ته به راباندې شکایت نه کوي د الله د شکایت نه به مې بچ کوي مونږ د الله د شکایت نه نه یریږو د مخلوق د شکایت نه یریږو د الله د شکایت نه ویریږو مونږ ورلم یوه تروړه وړه ورکو چېرته نو چېرته یوه تروړې ګی به د غوږه نیولي هغه وله ورکړي نو بیا ورته وایي یو درخواست مې دی هغه مور او خور وایي څه درخواست دی یاره یو تصویر دله علم چې خلکو ته یې ورکړم چې ما راشن ورکړه یوه تروړه
الله اکبر. زنانه وی مولی صاحب دسی به څوک پیدا شي چې ماله حق راکړي او ما ته وایي چې درخواست مې دا دی چې د الله مخې ته به په ما شکایت نه کوي ځکه زه مالدار وم ته مې په ګاونډ کې وې او ته غریبه وې ستا حق و تاله مې درکړو خو ګورې هلته به مې نه ګیری ښه. نو یو درخواست مې دی تاله یو تصویر علم نو هغه وایي زه ځان ته سوچ وکم ټول کرل ریبل وکم مولي صاحب زه تصویر نه ورکوم یوه زنانم تصویر نه ورکوي زه تصویر نه ورکوم خو خپل نار بچی را ترایات شي چې دی نارو بچو له به څه کوم نو زه مجبور شم او داسې مسلمان شته نه چې ما ته ورکې وغورځوي او ما نه نوم تپوس ونه کړي او نه تې زه وکمه نو ورته هم څوک وایي بس د نوم تپوس مه کوه خو بس دا چې ما چا دپاره کړي دی هغې ذات ته زما نوم معلوم دی تا ته ضرورت نشته داسې څوک شته هغه وایي زه خپل هغه نار بچي را یاد کمه نو هغه زنانه مجبوره شي وي خیر دی تصویر به درکمه خو په پټ مخې راله وباسه خیر دی نو زنانه دته مخ په بورقه کې پټ کړي او دی وله تصویر وباسي څه ووامه نو صدقه دې کړې ده خو ګرانه ده نو ته د قبولیت په تمه یې او چې الله د سره دا حساب وکړي چې په دې تروړه وړو چې تا د دې زنانه عزت اغستو مال اول د هغې جواب راکړه اول د دې زنانه عزت و عزت د هغې خبره به اول کوو صدقه وروستی خبره ده نو د عرش د سوري د لاندې به هغه کسي چې هغه صدقه داسې پټه ورکړي چې ګس لاس ترې نه خبر نشي نن چې وله زکات ورکړي نو ټول منی پې بیا سنبال کړي زکات وله د دانو ورکړي نو هغه ټول دانې مانې پې بیا کور ته ټولې راوړي چې زکات کم غریب له ورکړي دا خو د الله حق دی دا الله حق چې ورکړي نو ټول منې پې سنبال کړي یو کال به بیا غریب زی راځي د زکات نه به یو میاشت مخکې زی راځي د به خدمت کوي په دې رکې بیا چې وله زکات ورکړي نو یو میاشت په وروستو خدمت کوي وی تړه په زکات کې دا زکات دی دا زکات دی دا صدقه ده نو چې داسې پټه صدقه ورکړي چې ګس لاس ترې خبر نشي دې سړي له به الله د قیامت په ورځ په داسې ورځ سوری ورکړي چې بل ځای به سوری نه وي د الله د عرش د سوري نه علاوه نو که د عرش د سوري په تمه نو صدقه داسې کوه چې ګس لاس ترې خبر نشي داسې پټه صدقه کوه او دا پټې پټې ساته او دا پټې پټې جمع کوه چې دا سترګې دې پټې شي نو دا پټې به ټولې ښکاره شي چې سترګې دې غړېدلي نو دا پټوه وایي ای به چې دا پټې شي نو دا ټولې به ښکاره شي زه د الله د رضا دپاره ورکوم چې کم کار کوو خالص د الله د رضا دپاره یې کوو مخلوق په خپله رضا کېږي خپله به ورسره دا هر څه راځي خو صحابه کرامو چې به کم کار کوو خالص د الله د رضا دپاره رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا